بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ډېرې څه مودې راسې تاوتریخوالی روان دی. دغه تاوتریخوالی ولې نه ختمیږي؟ دا د دې لار څه ده؟ د دې ذریعه به څوک جوړیږي؟ د دې منځ کې به کینی څوک؟ د دې خبرې اترې حل به سره وځي؟ په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیئر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب نن پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه شاجي، او ډېره موده پس راغلی راو که نه ما مس کوو ستاسو پلیټفارم. مهرباني. ټکر صاحب په دې باندې به هم خبرې کوو، خو دې سره زموږ دفتري خارجه چې کوم دی نو هغه مخې ته څه بیان راغلی دی او ورسره نن سی سی پی او ډاکټر میا سعید یو پریس کانفرنس کړی دی. په هغه پریس کانفرنس کې څه ویلي دي په هغې باندې به هم خبرې کوو. خو لومړنۍ به راشو زموږ دفتري وزیر خارجه چې کوم دی نو هغه څه مخې ته راوړي د افغان کډوالو حوالې سره یا غیر قانوني افغانیانو حوالې سره؟ بالکل شاجي، څنګه چې تاسو وویل بلکې خپل په اوپننګ ریمارکس کې تاسو ډېره مهمه خبره وکړه چې د حالات کم طرف ته اخر لاړل او ولې لاړل او څه به کېږي. نو هلې خبرې دي، مذاکرات دي، پولیټیکل انګیجمنټ دی، سفارتي توګه باندې هلې ځلې دي. په دې به خبره کوو، خو راځو دی نن دوه مهم خبرونه دي چې ځینې خبرې لا زیاتې واضحه شوې. یو زمونږ سی سی پی او صاحب ډاکټر میا قاضي سعید صاحب چې کوم دی هغې خبرې کړې ډېرې زیاتې مهمې چې کوم زمونږ د پېښور د پولیس مشر دی. او بل زمونږ د دفتر خارجه ترجمان طاهر اندرابي صاحب ډېرې مهمې خبرې کړې دي په هغې کې بیا د افغانستان حوالې سره. نو دوه اړخونو باندې دغه خبرې دي. یو خو هغه چې کوم سه فریقي ټاکس دي یا انګیجمنټ دی د پاکستان، چین، افغانستان، نو هغوی وایي چې دغه یو سپریټ دغه دی، دا خو به روان وي. بله خبره ګوره چې کومه په مذاکرات کې کېده، یعنې د پاکستان دا غوښتنه چې افغانستان د ترهګرو خلاف کاروایي وکړي، د هغې پخلی نن یو ځل بیا زمونږ د دفتر خارجه ترجمان وکړو چې دا خو د پاکستان فرم سټینډ دی، دا کلکه غوښتنه ده، دا به کوي. وایي موږ د افغانستان سره مخاصمانه یعنې د دشمنۍ رویه نه ساتو او نه ساتل غواړو، خو زموږ چې کومې غوښتنې دي نو ابا دې پوره کوي. نو څه دي؟ دا دي چې مطلب دا د کوم تشکیلونه کېږي، کوم دلته خلک راځي، مطلب دی چې یا ترهګر راځي یا چې کوم ډیفنګ ګروپس دي، کالعدم ډلې دي، نو چې د هغوی خلاف کاروایي وکړي. دا اوس په افغانستان باندې دارومدار دی چې هغوی دغه میسج، دغه پیغام څنګه اخلي. که تاسو ذهن ته راولئ هم ستاسو په دې پلیټفارم باندې څو کرته موږ په دې باندې خبره کړې ده. که هغه په قطر کې دغه خبره شوې ده، په اکتوبر کې، که بیا هغه مطلب چې په اکتوبر او په نومبر کې هغه استنبول کې شوې ده، نو د پاکستان دغه غوښتنه ده چې دغلته کوم ډیفنګ ګروپس دي، ډلې دي، مطلب یې چې د هغې خلاف کاروایي وکړي. اوسه پورې افغانستان په ریاستي او حکومتي توګه د دغه نه احتراز کوي، ډډه کوي، یعنې نه کوي. دوی وایي چې موږ ته د باقاعده په لیکلې بڼه د ثبوتونو سره موږ ته یو پخلی وکړي، نو بیا به هغه سیاسي مذاکرات، سفارتي مذاکرات یا لارې د دې پرانستو چانسز فی الحال څه چانس نشته. ټکر صاحب موږ دا نه ګورو لګیو چې دغه لارې پرانستو په ځای موږ ګورو لګیو چې دا نه چېرته دیوالونه خیږي باډر. نو حالات خو همدې ته روان دي شاجي، هم تاسو دا وویل چې ختلی دی دیوال، خو ختلی دی د زړونو ترمنځه، د دې دواړو ملکونو ترمنځه چې دا کم حالات دي، لکه خپل تاوان تم دواړه نه ګوري. یوازې دا نه چې د پاکستان تاوان کېږي، د افغانستان هم تاوان کېږي، د افغان ولس هم تاوان کېږي، د خو د پاکستانیانو هم تاوان کېږي. په بورډر ایریا باندې چې اخوا دېخوا کوم ولس دی نو د هغوی خو ډېر زیات تاوان کېږي. تاسو وګورئ هغه په هر لیول دی، که هغه د روزګار حوالې سره دی، که د تګ راتګ حوالې سره دی، که د صحت حوالې سره دی، که د تعلیم حوالې سره دی، کېږي. زمونږ 2,500-3,000 سټوډنټس اخوا سټک دي، ګیر دي، د هغوی دپاره قرارداد هم دغه شوی دی. داسې په لکونو خلک دا د افغان کډوال هغه چې کوم دی نو روان دي. په هر حال دغه خو یو اپیسوډ شو چې اوس د افغانستان له سوچ کول دي او پاکستان دواړو لا چې اوس وړاندې څه کول دي، ځکه چې ستاسو دا خبره چې هسې نه پوخ دیوال وخېږي او دوه ګاونډي هیوادونه به تر کومه مطلب یې چې یو بل سره، یو پاکستان دی چې اخوا په مشرقي بارډر باندې انډیا دی چې د هغې سره یو دشمني ده. نو که افغانستان ته ګورو ځان د لینډ لاکډ کنټري ده، صرف د پاکستان سره نه دی، ایران سره هم د هغوی تعلقات څه داسې ډېر آیډیل نه دي.
د تاجکستان سره هم ډېر آیډیل نه دي غواړي څه چې تعلقات ټول سره خراب نو دي. دغه خو موږ هم دغه حیران یو چې اخر دوی لکه دا خو 21مه پیړۍ دا خلک ځان ته څه لاره پرېږدي که نه که اوس یو ملک ډېر لکه اوس امریکا ده هغې د چاته ضرورت نشته هغه وایي ما نه روس هم یېرېږي چین هم یېرېږي دا د هغه ورځې خپل هلیکاپټر یې ولېږلې فوج یې ولېږه د یو روغ ملک نه چې کوم دی د هغې روغ صدر راوچت کړه ګرفتار یې کړ وایي تا موږ نه منو که نه نو دغه شان ملک نو بیا خیر دی خو زمونږ دا ملکونه دا خو غریبان ملکونه دي په کار ده چې د خپل ولس دپاره دغه کښې نو دا ستاسو دا سوال ډېر زیات مهم دی چې دوی اخر غواړي څه بهرحال راځو اوس زمونږ سی سی پی او صاحب ډاکټر میا سعید صاحب ډاکټر میا سعید صاحب ډېر ان دی په خبرونو کې او ماشاءالله د هغوی کارکردګي هغه که دلته څه ځینې ګروپونه دي نو داسې یو پولیس ځوان افسر دی د هغوی کار د افغان کډوالو حوالې سره پالیسي مکمل واضحه شوه. ګورئ د هغوی هغه مختصر خبرې تاسو ورې هغوی وایي چې زموږ د صوبایي حکومت پالیسي چې کومه د ہوم ډپارټمنټ ته راغلې ده نو کمیټیز جوړ شوي دي. په هغې کمیټي کې وایي موږ یعنی پولیس برخه یو ډسټرکټ اډمنسټریشن د دې افیسرز د دې افیشلز هغه برخه دي. زمونږ کار دا دی چې موږ ناکینګ کوو او چې څوک هم ایلیګل ایمیګرنټس دي غیر قانوني توګه باندې نو دا صرف افغان کډوال نه یادي چې دا څوک هم وي د کوم ځای وي خو چې د هغه سره ډاکومنټډ پروف نه وي اسناد نه وي د هغه سره پاسپورټ نه وي ویزا نه وي دلته د اوسېدو دپاره د هغه سره قابل قبول شرایط او د هغې کاغذونه نه وي نو هغه مونږ نیسو هغه مونږ ډیپورټ کوو چې کوم افغانان دي نو په تورخم باندې اړو او چې کوم یو ځل ډیپورټ شوي دی بیا پاکستان ته غیر قانوني لاره اختیاروي دا خو جرم شو بیا مطلب چې د پاکستان قانون هم دی چې هغه به بیا جیل ته هم ځي او دغه شانتې که چا دا چلو کو دلته به خپله سزا تېروي او بیا به هغه د 3 کالو دپاره پاکستان ته نشي راتلی هغه ته به پاسپورټ ویزا بالکل نه میلاویږي. دا اوس هم چې کوم لیټ شوي دي دوی لپاره قانون دا دی چې چا څوک لا نړل په ورکړی شوي موده کې او دوی په زور ولېږل نو هغه بیا راتلی نشي 3 کالو دپاره. د دې دا ځکه دا سنټر جوړ شوي دي د دوی باقاعده کوایف جوړیږي نو دا خو واضحه شو شاجي. سر تاسو د کمیټیانو خبرو کا پولیس خپل ټیمونه جوړ کړي دي په بازارونو کې جوړ کړي دي او موږ منو خو د پبلک یو سوال لې سر هغه دا دی چې نن 3 میاشتې پهله بازار ډک او اوس هم ډک آیا چې کوم ټیمونه جوړ شوي دا په بازارونو باندې چاپې ولې نه وي د دې وجوهات څه ګورئ شاجي دا یو ډېره جنون پوښتنه هم ده او مطلب یې چې لکه حقیقت دا دی چې دا راځي چې یاره ځینې دغه دی کور ته ناکینګ کوي کلیام بازار کې ناست دي هلته ولې نه ځي. اوس ګورئ یو کاروبار دا ګریجوال کېږي صحیح ده لکه اوس داسې په یو اډ لکه د ګډو بیزو سړی نشي دغه کولی بلکې تاسو وګورئ نو د پښتونخوا حکومت لکه پالیسي د وفاق په نسبت نرمه وه بلکې د ګنډاپور صاحب سټیټمنټس د سهیل افریدي صاحب سټیټمنټس دا ټول په ریکډ باندې دي دا تاسو ډېر زیات مهمه پوښتنه وکړه. اوس کور کې دي ایلیګل یا پراته دي یا مطلب چې دغه دی نو اخو دغه کوي اوس روزګار والا خلک دي نو په مزه دا دغه کې څه سپیس نشته ریلیکسیشن نشته او نن خو بیخي واضحه شوه نو روان دي خو چونکې ډېر خلک دي بیا د دوی ډاکومنټیشن کېږي رجسټري کېږي نو په هغې باندې ټایم لګي نور بهرحال مونږ وکتل اوور د ویکس مطلب چې ډېر لوی ډیولپمنټس شو ټول 3 کیمپس چې کوم دی هغه وتړل شو ډي نوټیفاید کړی شو بیا هغې ته ورکړی شوي فیسیلیټیز که هغه د هیلث دي که د ایجوکیشن دي که هغه د بجلی دي او که بیچیوز وغیره دي نو هغه ټول وتړل شو ختم کړی شو ځکه چې ډي نوټیفاید شو نو مطلب چې غیر سرکاري شو اوس که نه نو هغه څیزونه یې واغستل. اوس دلته مارک شوي دي هغه پلازې چې په هغې کې دي اوسېږي هغه ځایونه چې دي پکې اوسېږي او ایلیګل دي. ګوره ایلیګل ټکې به وایو چې دوی ذهن ته دا رانشي چې مطلب دا دی دا صرف دا زیاتې افغانانو سره کېږي نه ایلیګل ایمیګرنټس لکه 13 ورځ د بونیر د کوګانا یوه کډه د افغانانو راتله شمیم شاهد صاحب سینیر صحافي دی هغې راته وختي وی وی هغې چې راووتل مونږ ښه په دوا نفا باندې ښه مېلمستیا ورلو شوه هغې مونږ را رخصت کړل. هغې چې کله رستم ته ښکته مردان ته را رسېدلي نو هغوی سره یو ماشوم و هغه وفات شوی دی. ماشوم چې وفات شوی دی نو دوی سره خو کډه وه ماشومانو نور خپل مطلب چې کډې کوډې وې نو دوی بیا هلته خپل چې کوم ځای کې دوی پاتې کېدل د بونیر خلکو ته ټلیفون کړی دی چې راشئ دا ماشوم به ستاسو یو څه زموږ چې هلته کومه هدیره وه هلته خښه کې ماشوم خښ کوي دلته چې رستم والا خو خلک د مردان نو هغې ته چې پته لګېدلې ده
نو هغه د بونیر خلک دا هغې ځای هغې را رسېدلي دي. نو دوی د رستم والا ورته چې ولې تاسو زموږ پښتانه نه ښکارو، تاسو هم زموږ وروڼه یې، دا هم زموږ وروڼه دي. ټولو له یې ډوډۍ کړې ده، ماشوم له یې قبر کړی دی، بیا هغې ښه په عزت درناوي سره هغه ښخ کړی دی، د دې ټولو یې طبع تسلي کړې ده، بیا یې رخصت کړي دي. نو دغه خو ورورولي ده په ولسي توګه. مونږ حکومت هم بیا وایو چې زموږ نه څومره ښېګړه کېږي، لکه دا یخني ده چې دوی له د چایو بندوبست، د کاوې بندوبست، چې څه هم کېږي چې دوی سره وکړي، چې دوی د ځان سره یو ګډ میسج، یو ښه پیغام د ورورولۍ، د سفارتکارۍ هغه یوسي. ټکر صاحب اخرنی سوال په لنډو ټکو کې راته جواب راکړي. جی افغانستان کې د پاکستان په اړه څه روان دي؟ هلته نه څه خبرونه راځي چې پاکستان کې څه روان دي؟ Yes, this is a very good question. لکه 13 ورځ زموږ ډي جی اس پی آر صاحب هم چې کوم پریس بریفینګ کړو په شا 3 غنټې نو پای کې د افغانستان حوالې سره ډېرې واضح کې مې یو خبره خوښه شوې ډي جی اس پی آر والا چې یو صحافي په سوال کو سینیئر صحافي ورته دا ویل چې را تاسو افغانستان یادوي چې دا دهشتګرد دي. نو ورته یو ټکی وکړ چې نه افغانستان به نه یادې، دهشتګرد به یادې، افغانستان نوم به نه یادې. یس او دم داسې مطلب ولس خو چېرته ترهګري نه کوي او دا صحیح خبره ده. ګورئ نو دا تاسو چې کومه پوښتنه وکړه چې هلته څه روان دي، دلته چې کوم ډي جی اس پی آر صاحب پریس بریفینګ وکړو پای کې خبرې وې چې یاره مطلب چې هلته چې کوم رژیم دی یا په خلک په واک کې دي نو دوی اوس یو قسم لا ترهګري سپانسر کوي، د ترهګرۍ مور ده. بهرحال د هغې چې کوم ترجمان صاحب دی ذبیح الله مجاهد صاحب د هغوی ریسپانس په دې باندې راغی، د دې غندنه وکړه چې دا خبره نشته. بهرحال ګوره دا تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه. دلته ګوره دلته که صحافیان دي، که تجزیه کار دي، که سیاسي مشران دي، که زموږ واکمنان دي، که نورو ادارو واله دي، نو دوی چې خبره کوي هغه لږه په سمي، لږه د ورورولۍ او لږه د اصولو په بنیاد باندې. دا ګورئ دا نه وایو چې داسې ده، خو هم داسې ده، صحیح ده. اوس هلته نه چې کومه خبره کېږي نو هغه موږ ته پروفیشنل ډېره نه لګي. لکه زه په دې بنیاد زم پښتون یم، تم پښتون یې، هم پښتانه دي، نو مونږ خو په پښتو پوهېږو که نه، نو مونږ به اول د خپل ولس غم کوو. صحیح ده چې که هغه ملک دی که دا ملک دی، په کار ده چې دواړه د خپلو ولسونو نو هغه بیا مونږ وایو چې لینډ لاکډ کنټري ده، د تجارت په مد کې هغوی ته زیات زیان رسي. نو که څه خبرې داسې په کار ده چې ګوره بل د پاکستان خو هغوی سره ښېګړې هم ډېرې ده د دې رژیم سره که نه، چې دې راغلل د دې ځای وزیر اعظم ټویټ ترې راواخلي چې هغه څه ویلي چې تیارې ختمې شوې، د وزیر خارجه صاحب بیا زموږ وزیر خارجه شاه محمود قریشي صاحب د دوی لپاره په دنیا کې ګرځېده، ایډوکیسي ورله کوله، خلکو ته یې دا بدل شوي دي. نو دغه مطلب چې لږ ستا خبره چې د هغوی هغه څنګه چې د پاکستان نیت دی د هغوی هغسې نه دی. ډېره مننه ټکر صاحب، یقینا ډېره ګټوره ژوره خبرې شریک کړې. او ګرانو کتونکو دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازه. د لوی الله په امان.